والولید پری خاندان پکار دے او نمو پکار دی چې کما دوستانه او خاندان کې د الله او د الله د رسول الله مینا محبت دی شومه نشه پرې خو دې سلوي نشه پرې خو دې مخلوق نشه خپه کوله دا همینه نه د الله او د رسول الله سره دویم من احب عبدا لا يحب الا لله دویم هغه سړی به د ایمان خوږوالی وړي چې د هغه د یو بنده سره مینه وه خو هغه مینه صرف د الله دپاره وه دنیاوي غرض نه دنیاوي لالچ نه دنیاوي تمه نه وه هېڅ نه صرف د دې وجې مینه وه چې الله ته رانه رضا شي ستا د توحید خادم دی ستا د پیغمبر د سنتو خادم دی او یا الله ستا نظام غواړي د سره مینه کوم صرف ستا د رضا دپاره نه د ده نه عوض غواړم نه د ده نه بدله غواړم الله صرف تا نه چې د ده سره مینه د دې دپاره کوم چې د ستا د دین خادم دی او یا الله ستا والا د اهل الله کې دی دا سړی به حلاوت ایمان وړي او دریم هغه سړی به حلاوت او خوږوالی د ایمان وړي نصیب کیږي وی من کان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یلقى فی النار چې الله د کفر نه یو خوږه خوږه باندې او خلق د ایمان نه وګرځول مرتد کړل بار کې دویم انعام چې الله ورکوي د الله والا په مینه نو هغه حلاوت ایمان دی لو ته ودرېږي خوند ورکوي تلاوت کوي خوند ورکوي ذکر کوي خوند ورکوي قرآن ته ناستې خوند ورکوي حدیث ته ناستې خوند ورکوي دا حلاوت ایمانی دی چې په مدرسه کې طالب یو په درس نه خوشحالېږي ذوق نشته په احادیثو ذوق نشته عبادت کې ذوق نشته او نور څه کې ذوق نشته نه یاد ساته تا ته لا ایمان خوږ شوی دی ایمان خوږ دویمه نښه هغه وایي ایثارها علی جمیع الشهوات چې طاعات په هر څه غوره کړي د دنیا څه خواهشات چې دي چې په هغې طاعات غوره دا د ایمان د خوږوالي نښه ده علامه ده او دریم ملا علی قاری ذکر کوي رحمه الله تحمل المشاق فی مرضات الله ورسوله د الله او د پیغمبر رضا کې هر قسمه مشقتونه برداشت کړي بس الله رضا کوم زما کور ته پیسې نه راځي او زه پیسې ګټلی شم خو زه په دین کې لګیا یم برداشت کوم به دا مشقت چې الله رضا شي پیغمبر رضا شي نه پرېږدم د الله دین هر څنګه مشقت چې راځي جیله راځي څه راځي برداشت کوم څلورمه نښه ذکر کوي تجرع المرارات فی المصیبات په مصیبتونو کې هر قسمه سختی برداشت کول تلخیان برداشت کول او هغه ګوټ ګوټ تیرول چې هر وخت په دې مرۍ کې د غم یو ګوټي چې درا سره زیاته وکړه درا سره وکړه درا سره وکړه هر تلخی برداشت کوم پلار وکړه ورور وکړه خپل وکړه پردو وکړه ملګرو وکړه شاګردان وکړه دا مصیبتونه راځي ما خو چرته د الله توحید او د پیغمبر سنتو کې کمې نه دی کړی خو ما سره هر چا زیاتی وکړه لیکن زه به دا ګوټ ګوټ تیروم زه به دا ګوټ ګوټ تیروم زه به دا سکم هر تلخي به برداشت کوم لیکن زه به دین نه پرېږدم دا د ایمان د خوږوالي نښه ده دا د ایمان د خوږوالي نښه ده چې دا دته ایمان خوږ دی ځکه هر ګوټ اللہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر
पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। हर तलखी दा चकल तेरे औ कूट कूट जी और चकल हलावत ईमानी भी पदे सख्तू तेरोलो के चकम खुंदे दा बिया बन सकीनी देखी जान ले खुंदे मज़ई दारंगिया अब्बला नखा जिक्र गई अर्रज़ा बिल क़ज़ा फी जमीअल हालात। बला नखा द ईमान द हलावत दारा अर्रज़ा बिल क़ज़ा फी जमीअल हालात, हर हालत रागे सख्त दा राहत दा हर मुसीबत ते खोचे पावे के दा अल्लाह प फैसला बांधे तराजी अल्लाह च सराउस्तल ताराउस्तल च सिदी अल्लाह स्तादी ज खुशाल। शेख वैसा रहमहुल्लाह नमायो वाक़या और एदा च सूरह ज़मायात के राजी काजी से रहमहुल्लाह बारक हुए च ज़मन को शरानु द अल्लाह द तौहीद और द पैगंबर सुन्नत च कड़ खिदमत च कड़ रिंदाए पढ़ेर ज़ौक़ और ढेर को मशक्क़त करो। यौज़न शूरा अशूरा ला लगलेट रागे जो शूरा ला लगलेट रागे नो हाजिरियों के शूरा तरागे नन तो गोरा शूरा ले सुनना राजी ईमान चाहता हो न पदे को ईमान ही द पैगंबर सुन्नत और दारंगे तेबे रावाड़े आलिम नाराजी अमीन राजी और कराची वासी कीनी दा सोचना के चीज़ देशल आरा होस्ते शरे वेचरात रेलेट नवेचलेट पदेर आलम मशरान ते उज़र का नूर होता मलगर होता चीज़ुए में अस्पताल के दाखिलो अगा वफात शो न पलारा चरात लू नो एक्सीडेंट होकर नो बलरा सारा पर गाड़ी की उन्हें आगाम मर शो नो आगा द्वारा बच्ची में दफान कलो नो लगलेट प्रदेश और शूरा उस दाग सुन्नत मीना हुआ चे दो बच्चियों साढ़े दफान की और गराश और ब्याह उड़ाड़ दे दादा पैगंबर तो सुन्नत मीना हुआ दादा अल्लाह दागा तौहीद मीना हुआ नन चल चा बच्चे प्रूती मामूली नजले नो आगा द दिन कार निशिकोले और पद्दा से पैसलो रजा के दल द सहाबों गण वाक़यात थी खुजता तसबल तरफ तबोदल वाला मोटे देम खलाश गिनता तो हमारे खुद चाहे अल्लाह पर पैसलो संग उड़ाड़ो ठोटे ठोटे वजूद अगर प्रूत लेकिन अगर अल्लाह पर फैसला बांधे चरत द खफगान इजहार न दे करे बागे द खुशहाली इजहार कर दे अल्लाह जी मुंतदा गई ना मोहब्बत नसीब की ढेर बेवकूफ इंसान दे आगसो चागदा अल्लाह वाला खल्क खिलाफ जब खुलाऊगी मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब नन ताला बल सन मिलावेगी छतद इमाम अबू हनीफा खिलाफ खुला ताला बल सन मिलावेगी छतद इमाम बुखारी खिलाफ लिया है ताला बल सन मिलावेगी चिस्ता खुलाव शुआ न अबू बकर बसे उमर बसे उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बसे ताला बल सनू जत शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया तकाफिर हुआ है स्ताद इल्म कलाम बस चर्चे खरो खरबयो खरबजे मिस्रियान मुब्तदिईन औसद पाकिस्तान मुशरिकीन स दुश्मनान दा अल्लाह व रसूलुल्लाह अगनन रा पासे दल पूदी मुदे रा पासे दे पूदे और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया अगर तक काफिर हुआ है
محمد ابن عبدالوهاب نجدی رحمه اللہ تا کافر وای اغا نجدی چا کل یو قدم چتو او د دنیا دا اطرافونه علماء را جمع کړه او 3 غنټې تقریر وکړه وې زدا قدم اوچتوم سبال چې بیا ما پس خلنو کلا وای کنن تاسو سره څه دلیل وی نو مال څه جواب راکې د قران او د سنت پر رڼا کې دا ترابو د عالمنا ټول علما محققین را جمع کړي دا غمخ کې د چا د خلیق غړون جن کیږي او ټول تسلیمي چې او د قران او د سنت پر رڼا کې ستا چې کم دنو موقف دا واضح ده پاغي کې اکابرین د دیوبنو دلته د دې بل سکے محمد ابن عبدالوهاب نجدی الا دا خلاف چې دا جنازه د جیل اوزي او د جیل چې جنازه اوزي نو خزه نه پاتې کیږي په دمشق او سړی نه پاتې کیږي صرف 3 مولیانو چې هغه د یری نتلل چې په ژوند دی د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله خلاف کړو نو هغه یې دل چې کومنګ دی جنازې لزو نو د محبین هغه موږ د سره په دې جنازه کې یو ځای کوي مړایو او چې کله خفيږي نو د هاتفنا غایبانه आवाज کیږي چا چې د پیغمبر په سنتو غیرت کړی وي دا په جنازه بداسي لکه د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه جنازه ابداسي او نن پودی مودی پیدا شي د نن زمانه محققین د خوارج او د بازیو نه متاثر غندونه اگر اپاسی او د عمان پیسې خورون کې د ایبازیو اگر اپاسی ما په شیخ الاسلام امام ابن تیمیه تعالی نور مشغله نو ستار نور مشغله نو حلاوت ایمانی دی نو ذکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیه او ذکر صحابه پسې ستا جواب کولا ویلا او ذکر د هغه د اولیاء الله پسې اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی طالب السنو چستا فتوی پاگئی شوروش نحو امیر نیویلے 2 تقریرونا اغواور د سوڑے بوتل شا او سوڑا ڈزو کا اولیاء اللہ تکفیر شورو کا من عادا لی ولیا فقد آزلتو بالحرب تا تا سپتا دا تا گنگوئی سپی جنے تا تا سپتا دا تا تھانوینوں پہ جندلے تا سپتا دا تا رحمت اللہ کیرانوینوں پہ جندلے تا سپتا دا تا شاہ اسماعیل شہید او سید احمد شہید نو پہ جندلے دا دیر دا اللہ والا خلو دا غی زندگی لگو گورا دا غی تاریخ گورا دا غی میدانو گورا نو دا غی بیا چکم دنو دا اللہ تا ادریدلو گورا دا مینا و محبت دا اللہ دا غی زندگی ہوا 2 انعامات ماتا تا ہوئے یو دا اللہ محبت او بل حلاوت ایمانی دا اہل اللہ پا محبت باندے نصیب کی گی درم ملا علی قاری مرقات کے ذکر کی حسن خاتمہ اللہ بدی ایمان نصیب کی ایمان بدی اللہ نصیب کی چدا اہل اللہ سر دین ہوا ذکا ملا علی قاری وی دی حدیث کے باریک اشارہ دا دیتا چدا چا دا اللہ سر دا اللہ والو سر مین رالا نو دتا حلاوت ایمانی نصیب شو او حلاوت ایمانی چې د چا نصیب شو دا بیا لړکیږي نه ایمان چې یو ځل خوب شو او زړه کې ځای ونیو دا بیا په اس نه لړکیږي نو چې په اس نه لړکیږي نو ستا حسن خاتمه برازي او الله به په اخیری وخت کې ایمان نصیب کی چې د ټول ژوندۍ هغه محور ستا او سوچ ستا او هغه ایمان به الله ستا نصیب وکړي سلورم انعام چې الله ورکړي د اهل الله په محبت نو هغه د فرشتو دعاګانې دي مشکات کې روایت راځي او یا زر ملائک
د داسې بنده دپاره دعاګانې غواړي څو او یا زره یو نه دوه نه سل نه زره نه او یا زره او یا زره ملائک هاي هاي چاله چې څوک چا سره د الله دپاره مینه کوي د اهل الله سره مینه وي انبیاء سره صحابه سره سلف صالحین سره اهل حق سره مینه دي مینه او یا زره ملائک ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه شيعه 70,000 ملك شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا إنه وصل فيك فصله الله چې کله یو بنده د یو بل مسلمان رور ملاقات لروان شو د الله د رضا دپاره چې دا د الله خادم دی د الله د دین خادم دی زم چې د ده ملاقات وکړم الله خوشحال شي او یا زره ملائک ورسره شي او یا زره ملائک ای های د الله وما يعلم جنود ربك الا هو لخکری دی د الله د ملائکو اسوک پیژني الله او ورسره شي ټول دا دعاګانې کوي دته او هغه هر یو او یا زره فرشتو کې هر یو ملک او فرشته هغه وایي یا الله د ستا په ذات کې او ستا په مینه کې د ده سره ملګرتیا کړې ده ستا دپاره ورسره محبت کړی دی الله چې د ستا دپاره د سره یو ځای شوی دی ته والا په خپل قرب او په جوار کې ځای ورکې الله تی ملګری کې تی ملګری کې او دغه وجه ده چې بل یو انعام ذکر کوي المتحابون فی جلالی حدیث پاک کے راضی اللہ فرمائی المتحابون فی جلالی چه کم خلق زما پا مینا و محبت کے زما جلال کی مینا محبت کے لهم منابر من نور دا قیامت پر از بدئی دا پار دا نور منبرو نہیں او آغا دا نور منبرونا پاغی باندے باناستی دا نور منبرونا و بلی و روایت کے راضی المتحابون فیہ المتحابون فيا على كراسي من ياقوت حول العرش دا خلق چې زما په مینا کې محبت کوي زما د رضا دپاره قرآن او سنت والا سره حق پرستو سره اهل الله سره مینا کوي دی به د قیامت پر ورځ باندې د عرش نه غیر چاپیر بابا د یاقوت کرسی لګېدلي او د یاقوت کرسی وي په هغه کرسو باندې به دا خلک ناستي د الله د عرش نه غیر چاپېره به دا خلک ناستي الله اکبر د نور منبرونه د یاقوت کرسی الله اکبر په دې باندې به ناستي او دا خاص انعام وي ملائک ولا او یا زره دعاګانې او یا زره ملائک دعاګانې غواړي ولې اللهم وصل فيك فصله الله د ستا د وجې نه محبت کړی دی ستا د وجې نه مینه کوي الله دلره یو ځای کې د خپل قرب او جوار سره زما رونو د دنیا یقیني پانی ده د هیچا سره وفا نه ده کړې تمنها رجال ان اموت وان اموت فذاك سبيل لست فيها باوحد دارنګه لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا دنیا کا د چا ځای همیشه نو رسول الله به پکې همیشه او چا پکې همیشه نه د برسوک پکې همیشه نشي کېده زیبا ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل الى الوصال دا وصال چا نه مونډلې چې ټول عمر په دنیا کې
یود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر که زر کال عمر شوم بدی دنیا نا زی نو چې زی نو وصال د الله وغواړه، قرب د الله وغواړه چې الله د خپل قرب او جوار کې زائد کړي. الله دې کیو دا په دې ملاويږي چې د اهل الله سره بنوا. احادیث کو په دې باب کې ډېر زیات دي. یو بلوان بل انعام چې د چا د الله والا سره بنوا د الله د رضا د پاره د قیامت پرز به الله دا غي سره یو ځای کوي. د قیامت پرز باندې به الله دا غي سره یو مشکات کې روایت راځي لو ان عبدين تحابا في الله احد في المشرق والآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة ويقول هذا الذي كنت تحبه فيا. چې د قیام دوتن یو بل سره مینه کوله، یو مشرق کو بل مغرب کو، یو بل لیدم نه خو مینه د الله د پاره و معنا یو د دنیا په یو سر کې تیر شو لکه صحابه بل اوسته سبا د قیامت پر از الله دای را جمع کی آیا وتوی دا کس چې ستاور سره مینه وا سپر خسترز بیاغا سپر خسترز بی چې استاد الله د پیغمبر او زمان مینه وا والله وای هو د پیغمبر سره دی یو ځای کوم چې محشر کې می یو ځای جنت کې می یو ځای بیا الله وای ها دا ابو بکر دی چې ستاور سره مینه وا، دا عمر دی، دا عثمان دی، دا عبد الله ابن مسعود دی، دا ابن عباس دی، ستاور سره مینه وا دای سره اسلامینه وا، دا امام ابو حنیفه دی، دا سفیان ثوری دی، دا امام بخاری دی، دا امام مسلم دی. والله کوم باغره دا یو د خوشاله مقام دی. د اهل الله مینا د زړه ته پوزا کوي، چرته د سلف صالحین ګستاخیونه کوي، چرته اهل الله پس خلق ولاونه کوي. الله دې کی چې د قیامت پر ازمن دغه خلق سره یو ځای او بل د قیامت پر از بل سور نی محشر کې نو بل انعام دا چې کوم خلق د الله د رضا د پاره مینا و رجلان تحابا فی الله افترقا علی اجتمع علیه وافترقا علیه. نو هغه وو کسانو کې به یو هغه دوه کسانی چې دا غي د الله د رضا د پاره مینا قران او سنت باندې په دین باندې نو هغه به د الله د عرش د سوري د لاندې او ایله به الله یو خاص مقام ورکړي. بلدا مخلوق خدا کے با محبوب مکرم وګرځي، خلق بدر سره مینه کوي. زکا دا تچ دا الله والا سره مینه کوي. نو مشکات کې روایت راځي ما احب عبد عبدا لله الا اکرم ربه الا اکرم ربه. یو بنده چې د بل بنده سره مینه کوي د الله د رضا د پاره د اصل کې د الله احترام او اکرام او عزت کوي، نو الله به د دنیا کې د نور او د سپوږمۍ په شان اوځلې خو ته مینه د الله کا او زړه د الله کا، نیت د هر څه د الله رضا کا چې والله زما مینه مستاده او زما دشمنی به مستاده پاره او چې څوک ستاده الله والا دشمن دی، د انبیاء دشمن، د صحابه دشمن، د اهل حق دشمن، الله غزما ستا دشمن دی ستا د رضا لپاره، ستا د رضا لپاره او د اهل الله د مینې لپاره چې کله دا سوچو نو دا مقامات الله به ورکوي. خوش قسمت دی هغه خلک چې په دنیا کې دا دې ځایونو کې مدارسو کې مساجدو کې اوس هم ناستی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله دې مونږ ته دا ځای چې دې الله مونږ د جمعات مدرسې او د قرآن او د سنت او د اهل حق ملګرتیا نه دې الله مونږ چاره نه پیدا کوي. او دې کې نیکی ده، دې کې نیکی ده، په دې کې نیکی ده. نیکی کې باندې په دې باندې چې د اهل الله سره د ناس تپاس توا، اهل حق سره د ناس تپاس توا او هغه مجالسو کې کې ناس دي نیکیم دې کې دا خو چې تا د زړه لوخه خالی د زړه لوخه د خالی نو نیکیم په دې کې دا او بل دا الله چې سبب قیامت کې دې سره یو ځای الله دې کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.